السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور محمد فرهاد د کبایل ټي وي په سکرین باندې یو ځل بیا تاسو سره حاضر یم. کتونکو د دې ویډیو مقصد زه د خپلو مینوالو سره یو خبره شیر کول غواړم. څنګه چې تاسو له پته ده چې په قبایلي علاقو باندې ډېر سخت حالات تیر شوي دي او د دې حالاتو له وجې قبایل ډېر زیات نقصان ورسېدلي قبایلو ته او خاص کر زموږ تعلیمي ادارې تباه شوي دي. کتونکو که تاسو وګورئ د په باړې سیمه کې خاص کر په تیرا علاقه کې داسې ماشومان داسې ځوانان شته چې هغوی د بېوسۍ او د غریبۍ له وجې تعلیم پرېښودی دی. نو موږ چې وکتل نو زموږ په زړه کې یو جوش یو جذبه پیدا شوه چې موږ یو داسې اداره جوړه کړو، یو داسې فاونډیشن جوړ کړو چې په هغې کې موږ سره د باړې مختلفو قومونو نه مشران او کشران حصه واخلي او د خپلو بچو په شان د دغو یتیمانو او بېوسه خلکو خدمت وکړو او یو داسې تعلیم یافته معاشره جوړه کړو او په وطن کې د تعلیم ډیوه روښانه کړو. د دې فاونډیشن مقصد صرف او صرف د یتیمانو او بېوسه غریبانو ماشومانو باندې تعلیم کول دي او دوی د هغې بدې لارې نه سیده لار ته راوستل دي. د دې فاونډیشن مقاصد به تاسو سره زه بیا شیر کوم، خو یو څو مقاصد داسې دي چې هغه شیر کول د ټولو نه اول ضروري دي. اول نمبر خو دا چې دا فاونډیشن به هیڅ کلم د سیاست لپاره نه استعمالوي. دا فاونډیشن دا به یو فلاحي اداره وي. دویمه خبره دا چې موږ سره په مختلف قسمه شکلو کې حصه اخیستی شي هغه خلک چې موږ سره په کابینه کې حصه اخیستی شي، موږ ورته هرکلی وایو. هغه خلک چې څوک وایي چې موږ سره ټیم نشته یارې د ټیم همت نه لري، نو هغوی موږ سره ډونیشن کولی شي، ځکه چې دا د غریبو خلکو او خدمت کول دي او الله تعالی دا کار د خاص بندګانو نه اخلي. موږ د باړې سیمې د هر قوم نه به کسان اخلو د کابینې دپاره. نو موږ سره چې په دې کار خیر کې په کوم یو شکل کې هم حصه اخیستی شي، موږ ورته هرکلی او ستړي مشي وایو. او آخري خبره ده چې کوم کسان موږ سره په دې کار خیر کې حصه واخلي، نو موږ به یو داسې طریقه کار جوړ کړی د دوی دپاره چې دغه کسان چې موږ سره په دې کار خیر کې حصه واخیسته، هغوی به 50 نه تر 100 پورې هره میاشت فی کس د چاندې دپاره د دې فاونډیشن دپاره چانده کوو. او ډېر خلک داسې شته چې هغوی وسدس لري او طاقت لري، نو موږ سره په دې کار خیر کې حصه اخیستی شي. نو کوشش وکړئ چې په دې کار خیر کې موږ سره حصه واخلئ. هغه خلک چې په دې فاونډیشن په دې اداره کې موږ سره حصه اخلي، نو موږ سره په دې نمبرو رابطه کولی شئ. 0302 381 4085 دا زموږ کانټیکټ نمبر دی، تاسو سره په سکرین هم لیدی شي. او هغه خلک چې نیټ کوي نن سبا په نیټ کې مشغول وي، نو هغه موږ سره په واتساپ باندې هم رابطه کولی شي. زموږ واتساپ نمبر تاسو سره په سکرین باندې لیدی شي 0312 421 4085. نو الله تعالی دې زموږ نه دا نیک کار په خیر خیریت سره واخلي او الله تعالی دې موږ په دې نیک کار کې کامیاب او کامران لري. والسلام.